السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانهم د هر قسم پریشانی، مصیبتونو، تکلیفونو، اپتونو او غمونو نه په امن کې وساته. الله جل شانهم عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانهم د هر قسم وبایی امراضو، اچانکی غمونو، مصیبتونو، تکلیفونو وساته. عزتمندو، ما نن ستاسو د فاره یو ښایسته او اسانه او ډیره د لږ وخت وظیفه او مجرب او باکماله وظیفه راوړې ده. دا وظیفه د څه دپاره ده؟ دا وظیفه د رزق دپاره هم ده، د حاجاتو دپاره هم ده. یعنی د چا څه مشکلات وي هغه به ورسه الله جل شانه هم حل کوي. د چا د رزق مسله وي، یعنی په رزق وي یا د رزق تنګستیا وي، الله جل شانه به هغوی له رزق د دې وظیفې په فضایلو کې لیکي چې د هغه الله جل شانه به هغوی له د هغوی په کور باندې دا رزق داسې راوروي لکه باران قطرې چې څنګه راوریږي، نه د باران څاڅکي چې څنګه راوریږي. او مشکلات به الله جل شانه ډیر زر حل کوي. د دې وظیفې په کولو سره به حل کوي. او بل حاجات، د چا څه حاجات وي په زړه کې، الله جل شانه به هغه ورسره هم پوره کوي، زر تر زره به پوره کوي. دا وظیفه ډیره اسانه ده. راځو د وظیفې طرف ته. د وظیفې دپاره یو خاص ورځ ده چې هغې ته د جمعې مبارکې ورځ ویلی کېږي، یعنی د جمعې په ورځو. او بیا د هغې دپاره خاص وخت دی د جمعې په ورځ چې کله د جمعې مونځ وکړي، د مونځ نه فارغه شي، په هغه ځای به کښېنئ، نو بیا به دا وظیفه کوئ. د وظیفې طرف ته راځو. وظیفه به څنګه کوئ؟ چې کله د جمعې مونځ تاسو وکړئ، د هغې نه پس به بسم الله الرحمن الرحیم ووایئ. بیا به 3 ځله په نبي علیه السلام باندې درود پاک ووایئ. بیا به د هغې نه پس دا وظیفه المعطي هو الله، المعطي هو الله، المعطي هو الله، دا به 80 ځله یعنی 70 مرتبه به دا ووایئ. بیا به د دې نه وروستو 3 ځله په نبي علیه السلام باندې درود پاک ووایئ. بیا به د الله جل شانه نه د خپل حاجاتو یا د چا مشکلات وي د مشکلاتو دپاره، یا د رزق دپاره، د رزق د تنګستیا د فکولو دپاره به، او د رزق کې د برکت دپاره به د الله جل شانه نه دعا وغواړئ. د دعا دپاره ما د وظایفو دپاره دعا د قبلېدو دپاره تاسو ته ما مخکې شرطونه بیان کړي چې یو خو په یقین سره وي دعا غوښتل، بل چې په بدن کې یا په خېټه کې څه حرام نه وي، بل چې د فرض منځونو پابندي ورسره خامخا وي، نو الله جل شانه دا دعا دا وظایف دا ضرور قبلوي او خامخا قبلوي. نو دا وظیفه په خپلو چې کوم ستاسو اعمال دي په هغې کې راولئ، او دا وظیفه د خپل مشکلاتو، د حاجاتو او د رزق دپاره خامخا وکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.